الله تاسو صبر درکړي الله دې هغه مغفرت وکړي. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سورة فاتحة یو پیرا او دې پیرې سورة اخلاص. وزارت داخله د شیخ رشید صاحب او د وزیر اعظم صاحب د طرف نه پکې څه کمی بني موږ په خپل ادارو باندې مکمل اعتماد دی او لک شان ټیم بدیل ورکوي چې پکې څوک مظلوم ونه نسی. زموږ مقصد د چا د نیول نه، موږ مقصد د قاتل او د ظالم نیول دي چې چا دا کار کړی دی چې الله یې پر کردار ته ورسي. تاسو په دې غم کې ټوله دا ما تاسو ته ارزو کو داسې غم دی چې بدی کې لکه د پنجاب یا د سند سړی دی کې څه کار دی هم په خپه دي. موږ انتهایی افسوس کوو دا سره عمدي روزه کې بل ما خو نه پیژندو خو نوم اوریدلو عمر حیات صاحب هم وفات شوی دی، شهید شوی دی. الله دې دغه مغفرت نصیب کړي. د زوی دک دی، د زوی درد دی، په دې باندې دا چاته پته چې چا بچي او بعض پوه خلک وایي چې ټولو کې درنه جنازه چې دا وړوي د زوی د زوی لپاره د پلار جنازه اوچتول دا یو د روټین خبره ده، خو د پلار لپاره د زوی جنازه اوچتول دا یو ډېر لوی علمي او ډېر لوی سانحه. دا سانحه په پیغمبر اسلام هم تیر شوی کله چې د خپل بچو جنازې اوچتې کړي نه د سترګو مبارکو نه اوښ کې تللی دي. موږ بالکل غیر سیاسي انداز کې د انساني همدردۍ په بنیاد باندې چې کوم دی دا عرض کوو چې ان شاء الله محمد زاده زموږ بچیو او ماسم زموږ د پارټۍ سره تعلق الله دې مغفرت نصیب کړي. کومور جمدی الله تعالی دې هغه له صبر ورکړي، الله دې تاسو له صبر درکړي، الله دې خاندان له صبر ورکړي، الله دې اسخاقوت له صبر ورکړي او الله تعالی دې په دې وطن کې امن راولي. څوک چې ظالمان دي الله پاک دې کفر کردار ته ورسوي. دعا وکړئ صبر لپاره چې ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. درود شریف بیا وایي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرسول